أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ننني درس کو إن شاء الله العزيز सूरत आराफ पारा नंबर 9 रुको नंबर 19 आयत नंबर 157 यौ आयत वेले कीगी दिनमख की आयत के 13 ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व यु'तून ज़काता ज़र्द ची दा मुंग बाखपल रहमत دا بدای کسانو د پاره ولی کو چې کم کسان داغوی د الله نه یره کوي او زکات ادا کوي او دی د الله رب العزت په آیاتونو باندې ایمان لري. نو اوس دی کې هغه یهود هم دی چې کم د الله رب العزت نه ویریدلو او ایمان په آخر وخت کې راوړلو حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې، نو د دغه کسانو د پاره به هم دا قزمه کوي دی د پاره به د الله رب العزت نو هغه رحمت وي. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې دغه کسان چې کم د الله په آیاتونو باندې ایمان راوړي نو دا کم کسان دي. نو په دې آیات کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام صفات وسره هم ذکر کړی شول او دا غوي تعین کېږي. الله وی الذين يتبعون الرسول، ای کسان چې دا غوي تابعداري وکړله د رسول نبی امی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نو دی آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو صفات ذکر کړی شول چې دا به کم کسان وي. نو دا به هغه کسان وي یتبعون الرسول چې دا غوی تابعداري کوي د رسولو. نو گویا دی کې دا تعلیم ورکړی شول چې یهود تاسو په آخر وخت کې کم پیغمبر مومئ نو دا غوی باندې به تاسو ایمان راوړی. دغه پیغمبر دا به د الله رسول وي. رسول هغه پیغمبر ته ویل کېږي چې د هغه سره یو نوی شریعت او نوی دین وي. نو د دغه پیغمبر سره به نوی شریعت نوی دین وي چې د هغه شریعت بعضې فروعي مسایلو دا به ستاسو د تورات نه او ستاسو د شریعت نه نو هغه مختلف وي، خو د دغه اختلاف دا به د ایمان نه راوړلو دپاره تاسو بانه نه جوړوئ. ځکه د دغه پیغمبر صفت نو الله یو دا ذکر کړو چې دوی به الرسول دا به رسول وي او رسول هغه پیغمبر ته ویل کېږي. دویم وی نبی الامیه، دا پیغمبر چې دی نو هغه به امی پیغمبر وي. وس امی معنی چې دی نو هغه د انپړو چې هغه له لیکل او پړه وهل نه ورځي. نو د امت په حقله کې انپړ کېدل دا عیب دی. یو سړی وایي چې زه چې نو هغه انپړی ما څه تعلیم نه دی کړی ما ته څه پوهه چې دی نو هغه نشته، نو دا د هغه په حق کې عیب دی. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې دا عیب چې دی نو هغه نه دی، بلکې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه صفت دی. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې دا څنګه صفت دی؟ نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دا صفت د دې وجې نه دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام 40 کاله زمانه چې نو هغه تېره کړله، چې په دغه 40 کاله زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه څوک استاد ولو نه یو کتاب مطالعه کړو، او د هغې نه وروستو د دغه پیغمبر په خوله مبارک باندې داسې عجایب او غرایب کلمات چې نو هغه جاری شولو چې ټوله دنیا د هغې د مثل راوړلو نه عاجزه شوله. بلکې تر دې پورې چې د قرآن د یو ورکوټي آیات باندې یو ورکوټي صورت باندې چې کله د عرب فصحا او بلغاو له چیلنج ورکړی شولو نو د هغوی د هغې نه هم عاجزه شولو. نو دا ځکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د پاره دا نو هغه سره صفت دی.
دویمه وجه چې نو هغه دادا کچرته حضور علیه الصلاۃ والسلام له د مخکنه لیکل او پړه وهل ورتلې نو بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نایاب او عجیبه کلام پیش کولو ډیرو خلک او بیا وی چې دا خو ګوره د مخکنه دومره تعلیم افتولو د حدیث بلې چې نو هغه لیکل او پړه وهل ورتلل دای خو پاغه کې مهارت حاصل کو جدا کلام زده کو نو ځکه الله رب العزت داغه صفت ذکر کړلو الامیه الذي یجدونه مکتوبا هغه پیغمبر یجدونه چې دوی دغه پیغمبر مومي مکتوبا لیکل شوی عندهم فی التورات والانجیل د خپل ځانونو سره تورات او انجیل کې اوس ګوره الله رب العزت نو هغه د سیوانه چې یجدون صفاته دیچ نه نو دغه پیغمبر صفات مومي بلکې الله پاک وی یجدونه دی د پیغمبر په خپل کتابونو کې مومي نو دې کې وای حضرات لیکلي دي وای دې کې دې خبري طرف ته اشاره ده چې دا حضور علیه الصلاۃ والسلام صفات په تورات او انجیل کې په کثرت سره ول د حد نه نو هغه سیوا ډیر په کثرت سره د الله پیغمبر ول نو چې کله ډیر زیات ول نو ځکه الله پاک می یجدونه چې دا پیغمبر دوی په تورات او انجیل کې مومي پیغمبر صفات سره دا پیغمبر چې نو هغه دوی په تورات او انجیل کې نو هغه مومي لیکل شوی او باغه باندې واضح دلیل دی کوچه نو هغه يهود او نصارا دا وګوره څومره د مسلمانانو چې نو هغه مخالف دي د مسلمانانو په دین کې داغه په تور طریقه کې دی لمحه بلمحه کوشش کوي او په دې کې صائم چې نو هغه وباسل غواړي خو اوس هم په دې وخت کې چې تورات او انجیل کې کم تحریف شوی دی د حد نه سیوا چې نو هغه کې تحریف شوی دی د هغه ټول تحریف باوجود بیا هم چې نو هغه يهود او نصارا د سنشي ویلې چې دا پیغمبر حق او سچ نه دی ولی هغه ته پته ده چې دا هغه په کتابونو کې وس هم په تحریف چې نو هغه تحریف شوه تورات او تحریف شوه چې نو هغه تحریف شوه انجیل کې وس هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه صفات موجود دي مولانا چې نو هغه رحمت علی کیرانوی رحمه الله داغه کتاب د اظهار الحق مفتی تقی عثماني صاحب چې نو داغه اردو ته راړولې دی بابل سے قران تک دغه وګوره مطالعه کې پای کې بهترین چې نو هغه د ټول دلایل خبره حضور صفات د چې نو هغه ذکر کړي یا دلیل النبوت چې نو هغه یو کتاب د سیرت باندې پاغه کې ډېر شي نقل کړي نو الله وی دی مومي هغه اندهم فی التورات والانجیل ځان سره په تورات او انجیل کې الان کې تورات او انجیل نه علاوه یو بل هم آسماني کتاب او زبور کې هم د نبی رسول الله والسلام چې نو هغه ډېر شي صفات ول خو قران کې زیات تر تورات او انجیل ذکر کړي داغه وجه دا نه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې بیا خاص کر مدینه منوره کې د يهود او د نصارو چې نو کثرت ولو نو دیو جن اکثر الله پاک نے نو هغه تورات او انجیل ذکر کړي یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر نو د دې بیا صفت ذکر کړي بلکې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت د صحابه چې نو هغه هم صفت کړي دی به امر بالمعروف کوي وینهاهم عن المنکر او دی به د منکر کارون نه نو هغه منع کوي ويحل لهم الطيبات الله وی حلال مکه دا پیغمبر د دې د پاره طیبات ويحرم عليهم الخبائث او حرام بکړي په دې باندې نو ناپاک شزونه ذخیرۃ الجنات کو سرفراز خان صفدر سے رحمہ اللہ ترجمہ کرنا ويحل لهم الطيبات بیان بکړي دې تجنن هغه د حلال شزونه او بیان بکې دې تجنن هغه د حرام شزونه بیا حضرت لیکلی دی وای ما وسره د بیان دا ټکه ولی ولګو نو د بیان دا ټکه او ترجمه سره ما د دیو جن ولګوله چې حلت او حرمت حلالوال او حرامول د الله کار دی د الله نه ما سوا دا د اچا چې نو هغه خاص نه چې د یو شی حلال کی یا حرام کی لکه پای کې نو هغه بیا دلیل پیش کړی وای ګوره حضور علیه الصلاۃ والسلام یو پیر چې نو هغه ازواج مطهرات سره مسله رانه پاغه کې د الله پیغمبر وی چې صحیح شو زما باندې نن نه بعد غبین حرام د زوبه غبین نه خورم الله ثابت سورۃ التحریم راولې غلو چې پاغه کې الله پاک خپل پیغمبر ته خطاب وکړو یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك اے پیغمبر تو ولی هغه شی په ځان باندې حرامې چې کم الله رب العزت حلال کړی دی نو دا پیغمبر بیانې ځکه حلت او حرمت او حکم کول د الله خاصه ده
ويحرم عليهم الخبائث او دغه شانتي حرامي به پدوی باندې ناپاک شیزونه ويزع عنهم اسرهم او لری کوي کوزي به د دین اسرهم پیټي د دوی بوجنه د دوی والاغلال التي او توقونه د دوی اغه كانت عليهم چې په دوی باندې ول د متعلق چې نو هغه تفاسیر د دې کې بیا ډیر شی باس کړي دي په دې کې معرف وګورئ معرف چې نو هغه بیا بهترین خپل وضاحت کړي تورات انجیل زبور بیا احادیثونه دا غیر ټول د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه صفات هم ذکر کړي قران احادیث زبور او دغه شانتي انجیل تورات نه او د حدیثونه هم بیا صفات نه نو هغه دغه شانتي ذکر کړي دي او دې کې بیا چې کم بوجونه د حضور علیه الصلاۃ والسلام دی لري کول نو باغې کې ډیر شي دی یو دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ګوره په تورات کې سخت حکمونه ولو لکه مثال په تور کې زمنګ باندې د زکات 30 روپۍ ده سړی سره 30 روپۍ یو کم 30 بده په خپل استعمال کې راولي یو روپۍ په زکات کې ادا کړي دا غوي باندې نو هغه سلورم و چا سره به 4 روپۍ وي نو یو روپۍ به نو هغه په زکات کې ورکول او 3 به راکولي کې یو سړی سره به 4 لک روپۍ مالیت و نو 1 لک به زکات ورکول او باقي نو هغه 3 لک به د خپلو سخت ګران حکم یو زیب پلیت شولو سخاب شولو نو دغه زی کپڑا بو دابو دا به کټ کوله دا په انزل سره نه پاکېدل اوس موږ د لپاره څومره اساني ده جمعات نه ما سیوا دا غوی د کنایس نه ما سیوا چې نو هغه به بل چې کې موس نه کېدل زمونږ هر ځای کې دا غوی کې بچات د غسل ضرورت چې نو هغه به پیښ شولو نو یا او د چردام ضرورت به پیښ شولو کې یخیو به وي کته دیو به وي که صحتمند به او که بیمار به په هر صورت چې نو هغه به اوبو استعمال کولو زمونږ د لپاره د تیمم چې نو هغه اجازه دی دې کې نو هغه د قشان ډیر شي قتل به یو سړی وکړو که خطا ان به او که قصدن به بس دغه سړی به داغه په بدل کې نو قصاص کېدو زمونږ په شریعت کې نو هغه نرمي ده یو سړی قتل وکړلو مالکان هغه ته معافي کوي دی به معاف کی دیو بیا داغه نه اورسته که قتل عمد وی پاره کې بس خون بهاور کوي دا شان قتل خطای پاره کې خون بهاو دیت نو دواړه ور کول شي دیو ته اس بالکل د سره چې نو هغه معاف کی نه د تاوان پیسې واخلي او نه د قصاص لري د ټولو چې نو هغه ورته اختیار حاصل نه دوباره نو بده کې دغه ګران احکامات الله بچنه نو هغه دغه نه لري کې حضور علیه الصلاۃ والسلام په دین کې ودغه نرمي وي نو ځکه وي ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم او هغه قیدونه او بوجونه چې کم په دوی باندې ول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معهم پس الله رب العزت وایي د فلاح او د کامیابی سلور چې نو هغه شیزونه دي یو سړی وی چې کامیاب شول او کامران شولې نو د دنیا او د آخرت د کامیابی او د فلاح هغه سلور شیزونه ذکر کړي الله پاک نمبر 1 فالذين آمنوا به حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړل څنګه چې د الله په ذات باندې ایمان فرض دی نو د سی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې هم ایمان راوړل چې نو هغه فرض دی وعزروه د حضور علیه الصلاۃ والسلام تعظیم او ادب دا نو هغه په انسان باندې فرض دی د الله په پیغمبر چې د ایمان راوړي نو داغه باندې د محبت د وجنه براوړي چې د الله د پیغمبر سره کمال درجه محبت ساتي دا نه چې د خپل مفاد لپاره به ایمان راوړي وعزروه کم سره چې د الله د پیغمبر ادب نه کوي د الله د پیغمبر د طریقې ادب نه کوي د خپل ایمان کې خالص او کامل چې نو هغه نه دی ونصروه دیو د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه مدد او نصرت کوي کم وخت کې چې د الله پیغمبر موجود نو د الله د پیغمبر او کله نه چې د الله پیغمبر وفات شي دنیا نه رحلت کړي نو د الله د پیغمبر د طریقو چې نو هغه به اتباع کوي او د الله د پیغمبر دغه دین او د شریعت نه نو مدد وکړي سلورم واتبعوا نور الذي انزل معه او حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کم نور او قران پاک نازل شوی دی نو دی به دغه نور او دغه قران پاک اتباع کوي نو حضرات لیکلي دي څنګه چې د قران اتباع واجب ده او فرض ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقو اتباع هم دا لازم او فرض ده که یو سړی چې نو هغه د الله د پیغمبر د طریقو چې نو هغه اتباع نه کوي د سړی په خپل ایمان کې کامل نه دی
دی به د حضور علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقو چې نو هغه پابندي کوي، دی به د هغې پابند وي، دی به په دغې باندې چې نو هغه خپل ژوند تیروي. الله رب العزت دا لازم او فرض ګرځولی دی. دا خو بیا سنت دی او موقت دی او زواید دی، دا خو د امت سره تخفیف باغې کې دی. نن وګوره چې نو هغه د امت لویه بې وفایي چې نو هغه دا د الیاذ بالله، او بعضې بیا په ډکه خوله نیسي او وایي چې دا خو سنت طریقه ده. بعضې کرته بعضې جمله چې نو هغه مختصر ګوره دا باعث کفر چې نو هغه ګرځي. انسان باندې د حضور اتباع دا لازم ده. قرآن چې نو کړی دی تاسو وګورئ ټولو کتابونو دغه ذکر کړی، نو ځکه الله وی وتبع نور الذی، او بیا به د تابعداري کې چې نو د قرآن پاک هغه قرآن پاک انزل معه چې هغه په دغه پیغمبر سره نازل شوی دی. اولئک هم المفلحون، چا کې چې دا خبره رااله دا سره چې نو هغه فلاح مندون کې دی، دا کامیاب دی. الله دې موږ دغه کامیابی او فلاح دې موږ ته نصیب کړي. الذين آکسان یتبعون الرسول چې هغه تابعداري کوي د پیغمبر، النبي الامي چې هغه نبی امي دی، الذي هغه یجدونه چې دوی مومي هغه لره مکتوبا لیکل شوی عندهم د خپل ځان سره فی التورات په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې. یامرهم حکم کوي دوی ته بالمعروف د نیکۍ، وینهاهم او منع کوي دوی لره عن المنکر د بدکارونه، ويحل لهم الطيبات او حلال د دوی د پاره پاکیزه سيزونه، ويحرم عليهم الخبائث او حرام وي په دوی باندې چې نه ناپاک شيزونه، ويضع عنهم اصرهم او لری کوي د دوی نه د دوی پیټي، والاغلال او توقونه قیدونه التي اغا كانت عليهم کم چې په دوی باندې. فالذين پس کسان امنو چې ایمان راوړو به باغ سره یعنی حضور علیه السلام سره، وعزروه او دا غل چې نو هغه تعظیم وکړلو، ونصروه او مدد وکړو دا، واتبعوا النور الذي او تابعداري وکړله د نور هغې انزل معه چې دا سره نازل شي. اولئک دغه کسان هم المفلحون، هم دی فلاح موندونکي دي.